چې محمود غزنوي به ته گنج العلم خطاب ورکړو چې را د گنج خزانه ته وي د علم خزانه د خلکو سره د علم کمی دی نه د چا سټډي شته دی بس سوشل میډیا دا او بیک ډیټا په ورچی واځي ماته نه دی ټولو یوسفزو ته د علاقې د مسلمانانو د مریدانو ټولو ته په تکلیف رسیدلې دی انفارمیشن ورکول چې دا غدار او دا سازش کول او دا ظالم نو اسټی چې دا بالکل د چا لیاز نه کوي هغه رښتا خبرې کوي کدا چې خبرې د پیرو متعلق وي نو چې به تاریخ هغه معاف کړي نه و دغه متعلق په عقیده تاریخ هغه ذکر کړو دا چې دیوانه بابا باړی بابا څنګه شموزو دا د پیرو بابا په موریدانو خاص شاګردانو کې چې خپل علمي دوت منتقل کړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د پیر بابا علی رحمت خپل نوم چې هغه سید علی ترمذی د په ترمذ کې پیدا شو او د دینی خدماتو دغه متعلق دا مشهور چې هغه اجمیر شریف ته دینی علم لته او د التن چې هغه دینی علم مکمل کړو نو هغه استاد وته چې هغه ته کوستان طرف ته لاړ شو دین خور کا بیا په 1500 صدۍ کې هغه راغله ده په پونیر کې هغه د راشوي د الت کې چې لشم ده او الت کې دینی خدمات شروع کړې دي د پونیر نه دغه په شاګردانو کې چې نو اخوند درویزه بابا هغه خپل زوی سید مصطفی بابا بیا نلو بابا وسار بابا د توتکان دا چې دیوانه بابا باړی بابا څنګه شموزو دا د پیرو بابا په موریدانو خاص شاګردانو کې چې خپل علمي دوت منتقل کړو نو دلته کې د پیرو بابا چې کوم استوګ د شو نو د دوران کې د یوسفزو ملک چې کوم د دولت خان دغه خور مریم بیبي چې نه هغه پیرو بابا کور ودانی و موږ نیاوه پیرو بابا نو د یوسفزو سره دغه رشتہ وشوله نو یوسفزي دغه په وخت کې مکمل د شریعت تابع شول مکمل تور یوسفزو په شریعت باندې عمل پیرا شول او دا چې د پیرو بابا سلسله چې نو دا خو د حضرت علي صاحب اولاد کې راځي او والد صاحب چې د قمر علي شاه قندوز کې دغه مزار دی او قندوز د هغه ځای مشري هغه کړی دی د زهیر الدین بابر بادشاہ په زمانه کې دلته کې په هیستوري کې د خلک شیزونه میکس کوي او هغه رښتیم سي نه خي پیرو بابا چې د زهیر الدین بابر خپل خوري دی بیا همایون بابر چې کوم دی نو هغه دغه د ماما زوی دی خو د دې هر څه باوجود پیرو بابا چې کله د پانیپت جګړه ولیدله او بلډ شیډ ولتی کې هغه ناغه د دنیا نه مکمل طور پر چې د ناغه انکاری شولو او تصوف طرف ته لاړلو د دینی خدماتو د پاره او یو صوفي علم هغه چې کوم صوفیانه ژوند تیر کړی دی نو هغه بیخي د دنیا نه هغه ځان کټ کړلو چې د دنیا ډیره پانی ده د دې دنیا چې کوم دا ډیر غیر ضروری نو په دغه وجه هغه نه د خپل پلار خبره ومنله نه د خپل ماماګانو خبره ومنله او په خپل استاد چې وته کوم دینی کار ویل نو په هغه کې هغه خپل ژوند تیر کړو اوس پیر بابا 1500 کال وشو چې په دې پورا صوبه کې دغه اولاد زه په خور دی دغه درې نوسی خو دغه سید اکبر شاه بچا سید مبارک شاه بچا سید الجبار شاه بچا په دې علاقه باندې هغه بچای کړی دی او هم دی یوسفزو د عزت په توګه باندې هغه مشران کړی دي چې د یوسفزي دي د سیدان دي اهل بیت دي د پیر بابا اولاد دي هغه راغستي دي او مشران کړی دي په دې علاقه باندې یو تاریخ موجود دی د دین علاوه پیر بابا چې دی دغه په 19مه پیړۍ چې کوم نیکو هغه راغله او دغه نوم سید جلال الدین گنج العلم چې محمود غزنوي به ته گنج العلم خطاب ورکړو چې را د گنج خزانه ته وي د علم خزانه نو هغه نه پس 15مه پیړۍ د بل نیکا ناصر شاه خسرو بچا چې هغه به عقیده د محمود غزنوي سره د سواد په دیش موضوع کې د رشیو او د اورډیګرام چې کوم قلاوه د ګیرا بچا هغه په چکس کې ورسره و د محمود غزنوي سره بیا محمود غزنوي ته واپس تله دی او د تله د ګلګیته پوری او بیا شهید شو د تبت کې دغه مزار دی نو د دې سوات او ملکند ویژن سره چې دی د پیرو بابا دغه د اولاد او د مشرانو تقریبا د 100 کالونه په دې علاقه موجود دي او وجه صرف دینی خدماتو په شریعت پابندي او د تصوف او یو
ولی الله او د الله پاک اهل بیت او سیدو نو دغه د تاریخ دا چې هغه د ټول علاقې ته پته ده. بیا د یوسفزي چې دی نو دا د پیر بابا د اولاد چې دي دا ماماګان دي ماما خېله ده نو دا چې دغه چې کم شاګردان دي خون درویزه بابا یا دیوانه بابا هغه بیا ورسته علم خور کړی دی هغه کې هغه دا ویلي دي چې موږ سونه عمر تیر کړی دی نو موږ پیر بابا چې هغه ژوند ته موږ کتلی مکمل د سنت او د شریعت پابند دغه ژوند تیرېدو او دغه موږ ګواهان په خپل کتابونو کې بیا دا ذکر کړی دی. وګوره چې دا پیر بابا چې زمام نیکه دی هغه باندې موږ ته ډېر تکلیف ملاو شو خو چون کې د خلکو سره د علم کمې ده نه د چا سټډي شته ده بس سوشل میډیا دا او پیک ډاټا په ورچی او د یو بل بے عزتۍ پې کوي او بیا خاص کر د داسې اولیاء کرامو چې هغه دینی خدمات دي او د الله ډیر نازبینو نو په هغې باندې خو ظاهره خبر ده یوازې ما ته نه دی ټولو یوسفزو ته د علاقې د مسلمانانو د هغه مریدانو ټولو ته پې تکلیف رسېدلی دی. خو زه دغې خلکو ته وایم چې دا مهرباني وکړئ تاسو صحیح سټډي وکړئ او د سټډي مطابق چې دی نو بیا خپل پیجونه هم چلوئ او په سوشل میډیا چرې هم داسې د چا کردار کشي یا د چا متعلق غلط انفارمیشن ورکول چې دا غدار او دا سازش کول او دا ظالم نو اسټی چې دا بالکل لچا لیاز نه کوي هغه رښتا خبرې کوي کدا چې خبرې د پیرو متعلق وې نو چرې به تاریخ هغه معاف کړي نه و دغه متعلق په باقاعده تاریخ هغه ذکر کړو نو دلته هیستوري چې کومه اوریجنل هیستوري دا هغه داسې نه داسې کومه دو په سوشل میډیا غلط بیانې کړي دا الله دې وته دغه هدایت وکړي او امید ده چې هغه په خپل خبره ستومانه شي او دغه تردید به وکړي ان شاء الله تعالی.